نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دوکه کوي دوی د الله سره په خپل ګمان کې هوا کسان چې ایمان راوړی دوی دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره او نه پوهېږي دوی په زړونو د دوی کې بیماري ده پس زیاته کړه الله دوی لره بیماري او د دوی دپاره عذاب دردناک دی په سبب د هغې دوی دروغ ویل کله چې ویل چې دوی ته فساد مه کوئ په ځمکه کې نو وایي چې موږ خو اصلاح کوونکي جوړ راوستونکي یو امن راوستونکي یو خبردار واورئ خبره داسې نه ده بلکې داسې ده چې بېشکه دوی هم دوی فسادیان دي دوی ماحول او معاشره او محله او کلی او علاقه ورانوي ولکن لا یشعرون لیکن پوهېږي نه خپل فساد ته امن وي او خپل فساد ته اصلاح وي علامه ابن قیم رحمه الله د منافقانو په علاماتو باندې مستقل دا رساله لیکلې ده چې دې ته صفات المنافقین وي منافق دا اخیستلی شوی دی د نفاق نه او نفاق د نفقې نه نفقه عربي زبان کې د خادمۍ هغه سوړې ته وایي چې هغه دننه یو کند دی او په ظاهر کې داسې همواره لار ښکاري هغې هغه کنده جوړه کړي او بیا یې دا خپل سر چې کومه دی نو هغې د هغه سوري سره لګولی په کوم سوري چې ورننوتي نو په ظاهر باندې هغه ښکاره لاره ښکاري صفا سوتره همواره لیکن دننه هغه کند دی دغه شان دی منافق هم دی چې ظاهر هغه په بوټۍ باندې ډېر ښایسته وي په زبان ډېر چرب وي لچکدار زبان وي پسي بلیغ وي ظاهري ډانچه داسې ښایسته جوړه کړي د خلکو په نظر کې چې دی اولیاء الله ښکاري دی د اولیاء الله یو ولی ښکاري یو عامل ښکاري لیکن دننه چې دی د ایمان نه او د عقیدې نه او د اخلاص نه او د دین دغه کومه خبره چې کوي د هغې نه په اندرون کې دی خالي دی ډډ دی ډډ دننه څه نشته دی ټیپ ظاهري صرف دا ظاهري ډانچه ده او وړاندې څه نشته دی دې ته ویل کېږي منافق منافق دو قسمه دی یو هغه منافق دی چې هغې ته اعتقادي منافق وایي بنیادی اصلی اعتقادی منافق وي نو بنیادی اعتقادي منافق هغه چاته وایي چې په ظاهر کې هغه هر څه مني په ظاهر کې هر څه مني په ظاهر کې الله مني رسول مني کتاب مني سنت هم مني بلکې ډېر اعمال هم کوي داسې چې هغه ته معلومول هم نشي چېرې دی څنګه سړی دی لیکن دننه په اندرون کې د عقیده داسې نه مونځ کې عقیده رمانځه نه ده روژه نیسي خو عقیده د روژې نه ده
همدغه رنګې الله مني خو ان دننه چې دی نو د عقیده د دې منلو نه ده. رسول مني خو دننه عقیده د رسول د منلو نه ده. دې ته اعتقادي منافق وایي او د هغې دپاره قرآن حکم جاری کړی دی چې دا به فی الدرک الاسفل من النار، دا به د اور د ټول نه لاندې طبقه د مشرکانو نه، د ابو جهل نه، د عتبه او د شیبه نه به هم زیاته سزا وي. دا به فی الدرک الاسفل من النار. یو ته عملی منافق. عملی منافق دی ته وایي چې دا عقیده اندرون کې خدا سي نه ده، په اندرون کې داسې نه ده، خو زما یو خبرې ته پام کوئ خطا نه شئ. په اندرون کې عقیده دار الله مني، خټیک مني، رسول هم مني، او قبر هم مني، او میدان محشر هم مني، او عذاب هم مني، هر څه شی مني. خو لیکن د دنه په اعمالو کې کله کله داسې کېږي چې خبره وکړي دروغ وایي، وعدې خلاف ورزي وکړي، امانت کې خیانت وکړي. نور دا علامات زه بیانوم، ډېر علامات علامه ابن قیم را جمع کړي دي. الله جل جنت فردوس ورکړي. دا محنتونه هغوی کړي دي، موږ دومره تکړه لوښي نه یو، دا هغوی را جمع کړي. په ظاهر کې چې کومه دی نو دی بعضې کارونه داسې کوي کله کله عادت یې جوړ کړی نه وي، نو دې ته عملي منافق وایي. دا ګناه کبیره ده او دا عملي منافق دی. خو یو خبره یاد ساتئ که عادت یې جوړ کو، عادت او عادت معنی دار چې حدیث کې کوم ټکی راغلی دی نو هغه دار چې اذا حدث کذبا، چې کله عادت یې دا وي، دا اذا تقاضا د دې خبرې کوي، چې کله عادت یې دا وي چې دې خبرې کوي دروغ وایي. دا د عادت جوړ شوی دی، هسې نه چې ځان په عملي منافق کې راوړي ګوره دی برباد دی. چې عادت یې دا دی چې بس خبره کوي دروغ وایي، چې خبره کوي دروغ وایي، چې وعده کوي خلاف ورزي کوي، چې امانت یې خیانت وي، چې خبرې کوي کنځلې کوي، چې دعوه کوي بې ځایه کوي، نو بیا دی عملي منافق نه دی، دی بیا اعتقادي منافق دی، دی دروغ وایي. عملی منافق دا دی چې یاره دی په دې کې یو خبره چرته کوي، کله کله عادت یې جوړ نه دی، بیا خپوي په خپل خبره باندې، یاره ما دروغ ویله، ما د وعدې خلاف ورزي وکړه، په دې خپوي. خو لیکن کله کله چې دی نو داسې کېږي نو دې ته عملي منافق وایي چې عادت یې جوړ کړو نو دا اذا تقاضا د دې خبرې کوي چې اذا حدث کذبا، چې کله دې خبرې کوي نو عادت یې دار دروغ وایي، بس چې خوله کولاوي که نه بس دروغ، چې خوله کولاوي دروغ. او بیا نن سبا خو زما خپل مزاج دا دی چې کله څوک ما ته پر موبایل باندې ته په کم ځای کې که نه ما له سم قار راولي، ځکه دروغ ورته ویلی نه شي او ځان ورته ښودی نه شي، که نه ته به بل ځای کې ضروري خبره وایي، څه مسله وایي، او دی به تا ته وایي ته په کم ځای کې، نو هلک اوس زه تا ته څه ووایم زه په کم ځای کې یم، خو بس تا خپل غرض بیانوه، نو خبره چې همیشه دپاره دی، ځکه دې موبایل ټول خلک دروغجن کړه، او بلکې داسې عادیان دروغجن یې کړه چې هسې نه اعتقادي منافق چرته نه شي، عادیان دروغجن کړي دي. اذا حدث کذبا، ښځې ته ټلیفون وکړي اوس هغه مارکېټ له تللی او تا ته وایي چې زه خو په کور کې ناست یم، او ته اوس د بار نه ورته وکړي، د بل ځګي نه ورته وکړي. نو خبر همداره چې یاره دوه قسمه، یو اعتقادي منافق شو چې هغه مخلد همیشه په جهنم کې فی درک الاسفل من النار وي، او یو چې دی هغه عملي منافق دی. عملي منافق دا دی چې کله یو نښه پکې دا ټولې پکې جمع شوې، نو بیا په حدیث کې راغلی دي چې دا ټول اذا حدث کذبا، او اذا وعد اخلف، او اذا اؤتمن خان، او اذا خاصم فجر، وان صام وصلى وزعم انه مسلم وزعم انه مؤمن. چې یو سړی دی هغه عادت دا جوړ شوی دی چې خبرې کوي او دی دروغ وایي، او چې خبرې کوي وعدې خلاف ورزي کوي، همیشه دپاره امانت کې خیانت کوي، کنځلې کوي، وعدې بې ځایه دعوې کوي، نو که دی روجم نیسي او که دی منظم کوي او د ګمان دار په ځان مې زه مسلمان یم، په ځان باندې ګمان دار زه مؤمن یم، نو دی منافق دی اعتقادي، دی برباد دی، دی عادت جوړ شوی دی. ولیکن چې کله کله کېږي نو دا ګناه کبیره ده. د دې وجې نه ځان په دې کې ګورو اوسو، الله دې خیر کړي. یوه نښه د منافقت را پکې دا 2 نښې دي، 3 نښې دي، 4 نښې دي، 5 دي، 10 دي، څومره دي؟ نمبر 1 نښه علامه ابن قیم رحم الله فرمایي دا ریاکاري ده. ریاکاري د انسان یو بدترین عادت دی، دا په انسان کې سستی پیدا کوي، کاهلي پیدا کوي، د الله په ځای باندې اعمال له بل چا دپاره کوي.
ریاکاري څه ته ویل کېږي؟ ریاکاري دې ته ویل کېږي چې سړی یو کار د دې دپاره کوي چې خلک راته ښه ووایي. الله راته ښه وایي او که نه وایي دې سره مې کار نشته دی. عمل کوي د دې دپاره چې خلک راته څه ووایي، ښه سړی ووایي، خلک راته پرهیزګار وایي، خلک راته ایماندار وایي، خلک راته مسلمان وایي، خلک د عظیم شخص وایي، مانګزار راته وایي، سخي راته وایي، او دی په اندرون کې د دې قایل نه دی چې الله په شان کې زه پاس کېږم او که پیل کېږم. که پاس کېږم او که پیل کېږم د دې سره کار نشته. او بیا د ریاکارۍ نښه دا ده چې د خلکو مخې ته یو شانتي عمل کوي او په شیشه بل شانتي عمل کوي. مخامخ چې کم یو کار کوي د دین هغه په یو انداز باندې کوي او چې څوک ورته نه ګوري نو هغه په بل انداز باندې کوي. دې ته ریاکاري وایي. او ریاکاري په فرایضو کې نه راځي، په واجباتو سنتو مؤکدو کې نه راځي. هم په دې کې راځي چې ته مخامخ ته خلکو مخې ته مونځ په یو انداز باندې کوي، که فرض دی که واجب دی که سنت مؤکد دی، په شیشه بل شانتي کوي. دې ته ریاکاري وایي. ستا مقصد صرف دا دی چې خلک راته ښه ووایي، د خلکو په نظر کې پاس شمه. ډېر خلک داسې دي د خلکو په نظر کې ځان پاس کوي، د هغې دپاره بیا دروغ هم وایي او جړام کوي، سرو کې اوښکې هم راولي او ځان هم رپوي او مختلفې حربې استعمالوي. د حربې تاسو نه یو کتاب دی هغې ته وایي مقامات حریري. پاک یو خیالي سړی دی، ابو زید نومې دی، خیالي دی، خیالي شخص په حقیقت کې نشته. ابو زید امام قرطبي رحمه الله خو به سخت تنقید کړی دی په مقامات حریري باندې چې را د موسی علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې ده. د دې وجې نه چې ان قریب زما خیال داری دی رکوب اسلام نه وتی دی. هغه ډېر سخت الفاظ پسې ویلي دي. ځکه یې د موسی علیه السلام نه داسې یو بېکاره انداز باندې پیش کړی دی چې ته به حیران شي. هغه دومره چرب زبان دی چې هغه په هر محفل کې ځان پټ کوي او د هغې محفل سره ځان نه کله ملنګ جوړوي، کله ملا جوړوي، کله قاري جوړوي، کله سخي جوړوي، کله طبیب جوړوي، کله حکیم جوړوي، کله ځان یو لوښی جوړوي، کله ځان بل لوښی جوړوي او مختلف چلونه کوي او خلک دوکه کوي. دقه د ریاکار چې کوم دی څه دی نښه ده چې قرآن مجید د هغې ذکر کړی دی چې اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالى. اعتقادي لحاظ سره عبادت نه کوي. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، چې خلک ورته ګوري الله یادوي او چې خلک ورته نه ګوري نو الله نه یادوي. دې ته څه وایي؟ دې ته ریاکار وایي. دا اولنۍ نښه ده. علامه ابن قیم بیان کړی د منافق اولنۍ نښه دا ده چې دی به ریاکار وي. د مانځه اعتقاد حقیقي نه ساتي. دی وایي چې خلک ماته ښه ووایي، خلک چې ورته ګوري نو دی بس بیا ښه ډېر برابر وي، چې خلک ورته نه ګوري نو دی برابر نه وي. دویمه نښه د منافق د قرآن نه معلومه شوي موقع پرستی. او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د منافق مثال چې کومه دی نو د هغې بیزې دی چې هغې وار راوړی، د دوو کنډکونو په منځ کې رواني، د خپل خواهش د پوره کولو دپاره او د موقع پرستۍ دپاره دی کله یو کنډک ته ځي او کله بل کنډک ته ځي، دا چې خپل اغراض پوره کړي. دا منافق صفت دی. اوس وګورئ په دې زمانه کې د دین قایل خو تاسو هسې هم نه دی. الیکشن را روان دی، ښه لوښي ولاړ دي او خلک څه دي کله یو طرف ته اوړي او کله بل طرف ته ګوري، موقع پرستۍ ته ګوري. د دې مثال نبی علیه السلام پیش کړی دی چې د هغې بیزې دی چې وار یې راوړی او دا خپل خواهش ته پوره کولو دپاره کله یو کنډک لځي او کله بل کنډک لځي. دا دویمه نښه د چاره د منافق چې دی به موقع پرست وي. قرآن د هغې ذکر کوي مذبذبین بین ذلک لا الی هؤلاء ولا الی هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا. سورة نساء آیت نمبر 143. د دغې حدیث او د دې آیات تفسیر بیاني دغه حدیث دی او د آیات ته وضاحت چې مذبذب دی په منځ کې، موقع پرست دی، خپل خواهش پوره کولو دپاره او د خپلې دنیا د اغراض د پوره کولو دپاره دی مذبذب دی. نه د دې خلقو ملګری دی، نه د دې خلقو ملګری دی، نه د دوی سره کار شي، نه د دوی سره کار شي. تش د خپلې خېټو د خپل خواهش پرستۍ سره کار دی. خپل خواهش پوره کولو دپاره چې کومه دی دی کله دې طرف ته ځي او کله دې طرف ته ځي. خبره خو دا ده چې یاره مضبوط انسان خو هغه دی چا مضبوطي ګورې په علم کې هم ګوره یاد ساته چې نن کومه خبره کوي چې 100 کاله پسې کوي ګورې
دا نه چې نن چې کوم دی نو په یو مسلک روان دی، بل په بل مسلک روان دی، بل په بل مسلک روان دی، وایي چېرې ما دا پرېښودله. ځانه خبره ده چې یو حدیث تاله مخې له راغی، لیکن تا چې مخکې دا خبره کوله نو په هغه وخت کې خو هم ته پوهېدې، نو ولې دې ورته ویله چې دا کار حرام دی او ناروا دی؟ هغه کار خو جایز و، تا ته په کتاب کې پروت و مخې ته. زمونږ استاد محترم دی الله وبخي، هغه ډېر کلک انسان و. هغه به ویله چې نن کومه خبره کوې نو داسې تللې خبره کوه چې 100 کاله پسې کې ګورې، هسې نه چې نن د خپل خواهش په وجه باندې د موقع پرستۍ په وجه باندې یو روغ سړي ته رنځور وې او رنځور ته روغ وې، او بیا سبا له چې کومه دی تر هغې رنځور ته چې ورته روغ ته دې رنځور ویلی او د هغې روغ ملګری شوې، نو اوس هغه چا ته دې مخکې چې کومه دی روغ وایو هغې ته اوس وایي دا بېکاره دی، بیمار دی، دا رنځور دی، نو بیا په تا پسې خلک خال دي. یو خو داسې خبره یي چې یو سړي امام اجتهاد کړی، خپل اجتهاد یې بیا وکتو یا زما اجتهاد غلط و، موقع پرست نه و، ښه محنت، ښه کوشش، ښه سوچ فکر سره خبره کړې ده، خو لیکن وروستو د پته ولګېد زما خبره ټیک نه وه. هغه خو ډېر عظیم سړی دی بیا او ښه صفت والا دی چې هغه خپل کار پرېښود، زما کار غلط و، زما خبره غلط و، زما عمل غلط و، زه اوس دې بل طرف ته رالم. هغه نه، دې ته ښه پته را چې دا کومه خبره کوم دا غلطه ده، او بیا هم د هغې غلطې خبرې حمایت کوي، دې ته موقع پرستي وایي. نو قرآن ذکر کوي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله، دا مذبذب دی، دی موقع پرست دی، دا خپلې موقع د پوره کولو دپاره او د خواهش د پوره کولو لپاره د دوی سره کله ملګرتیا کوي او کله دوی سره ملګرتیا کوي. دریم نمبر صفت علامه ابن قیم بیانوي چې د منافق همیشه سوچ دا وي چې دې مؤمن ته نقصان ورسوي، همیشه سوچ یې دا وي چېرې دا سړی ده ته نقصان ورسوم، ده ته نقصان، دې بې عزته کم، هغه بې عزته کم، دغه بې عزته کم، همیشه دغه سوچي چې دې څه کوي، دې دې موقع ته ناست دی، په ګاد کې ناست دی، په انتظارګاه کې ناست دی چې دې همیشه مسلمان ته نقصان ورسوي. سوچ هم دا دی، فکر هم دا دی، د لاسو نه، د خپو نه، د ژبې نه، د مال و دولت نه، په هر شیز باندې دې خلقو ته نقصان رسولو کوشش کوي. قرآن د هغې ذکر کوي الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینکم یوم القیامة ولن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا. سورة النساء آیت نمبر 141. د منافق کار دا دی، همیشه په انتظار باندې دی، کله به تکلیف رسوي، په دې موقع باندې ناست دی چېرې ما مؤمن ته، مسلمان ته تکلیف ورسولی، ګاونډي ته تکلیف ورسولی، ورور مسلمان مې پریشانه کړې، داسې یو خبره مې وکړې دی خفه شي. بعضې خلک داسې په محفلو کې ناست. دا دریم نمبر علامه ده چا د منافقت. څلورم نمبر علامه د منافقت دا چرب زبانی، اندرونی لحاظ سره دی ګندره، لیکن زبان شیرین دی، کله آواز ډکوي او کله تشي. آواز ډکول او تشول د عادت دی، بس شیرین زبان دی، نرم مزاج دی، او بس دغه شان دی اونګه اونګه کوي، نور دی دروغ وایي. موضوعي حدیث چې کوم دی په داسې انداز باندې پیش کړي چې خلک حیران شي، خلک پې عمل شروع کړي. بیا هغې کتبین چاپ شوي دي په جوماتونو کې، چې کوم دی دا درود شریف سړی وایي، د دې 3 اتیا او 4 اتیا او 15 اتیا صفتونه بیان کړي دي. کوم ځای کې دی، کوم حدیث کې ورکړه که نه حواله. تا چې یو کاغذ کې یو کتاب یو شی لیکې که نه، لاندې خو پسې حواله ورکړه که نه، نه حواله پسې نه ورکوي، ځکه هغه ته پته لري چې حواله مې ورکړه به دا کتاب به بل سړی ګوري او په هغه کتاب کې به نه وي. یو ډېر غټ عالم اوس وفات شوی دی، الله دې وبخي، زموږ مدرسې ته راغلی و شب بیدارۍ له سیرت النبي صلی الله علیه وسلم کانفرنس و، په هغه کې شب بیداري و، په هغه کې دغه تقریر و په سیرت النبي باندې. ښه غټ عالم و، دا نه خو په ګرامر کې او په نحو صرف کې په دې اصولو کې ډېر ښه پوهېدو. راغی تقریر وکړو، ډېر ښه خوږ اواز یې و، ډېر په ښایسته طریقه باندې. شیخ صاحب شاګرد و، الله دې وبخي، شیخ صاحب ناست و، سترګې پټې کړې وې، خو چې 15 منټه تقریر واړو سیده پاڅېدو. ما ملګری مې خواته ناست و، مال بابا لاړو، لولي مال کتابونه پسې راوړي. نه وایي نه راوړي، ما زه درته یم چې راوړي، لولي مال ټول تقریر غلط وکړو، ټولې حوالې په اشفا باندې ورکړې. قاضي ایاز کې سر نه دا شته نه، دا اشفا ما په طالبۍ کې 2 ځله کتلی، مال دا چې دی نو نشته پکې. او چې ما کتله که نه یو 10 منټه پس چې دغه خانه په ترخ کې 15 کتابونه نیولي دي او داسې ګرځي بهر و، ما لولي دي هغه بابا راووتو.
او چې د تقریر ختم کو ګنټه پسې راغی واله دا کتابونه وښایه پکې تا چې څه ویله به څه کې دي ځان نه دروغ وی رسالونه تقریرونه کې دومره غټ ملا یې داسې یې کو که نه ګډ وډی کو کال نه چې کومه دی بیا راغی شه بیدارۍ له طالبانو ته وویله چې بابا ناسي که نه بابا وایي زه تقریر نه کوم شیخ صاحب یادو هغه ویل ښه ټیک په تقریر کې نن ګورم چې نن مې ښه کتل دي ښه مې کتابونه کتل دي خو صحیح صحیح حوالې دي خو ستا په مخ کې نه کوم ویل ولې اوس بیا راپسې کتابونه راوباسې که نه هغه ورته ویلی داسې شی دی چې د بل چا په مخ کې خو څه کولی شي بل ملا په مخ کې حواله ورکړي هغه غریب ته څه پته بلېږي ما خو دا کتابونه تار تار کړي دي او د هغه مزاج دا و چې به یو ځل کتاب وکړو هغه ته بیا یاد و حواله یېرېدل خو دا ډېر بعید خبره وه داسې به ورته یاده وه که نه ته به د وفاته پورې سخت ضعیف و تبه او ټمپریچر حقه حافظه هغه حافظه کې فرق نه نو دی په چرب زبانۍ سره یو کلام وکړي او داسې په خوږ اواز جاني جانان قصه به وکړي وزدل دی ورته جاړه لقېږه د انسان په دې زړه کې بر دماغ کې یو رګ دی یو تار دی د رباب یو تار دی پکې برناقه سړی جړی برناقه ده که نه څه چل شوی دی یو سړي په خوږ اواز دلته ناست شروع شو څه چې ته چا په ډانګي ووالې ولې جاړې څه چل شوی دی خو ستا پر دماغو کې پر زړه کې یو تار دی هغه تار یې درله وخوځو برناقه سړی په جړا شي او که نه ته یې برناقه نه په جړا کېږي نو ته د بوډۍ به یې نه تپوس وکړه چې بوډۍ به یې تا ولې وجاړله په دې نعت کې څه وویله خبرې وایي پته نه لګي خو ډېر خوږ اواز و نه خبره خو دا جړا دا خو ځان نه شی دی ته چې سم په غرض باندې وجاړې هغه غرض دی نو دی چرب زبان دی قرآن د هغې ذکر کوي ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام سورة بقره آیت نمبر 204 چې څه داسې خلک دی چې د هغوی خبرې نبي علیه السلام ته فرمایې نبي علیه السلام ومن الناس من يعجبك قوله عام خلکو دا څه کې چې نبي علیه السلام هم د هغوی خبرو ته غوږ کېښودو چې هلکه دا څومره ښایستې خبرې کوي قرآن ورته وایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا او په خبره قسم ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام او دا ډېر سم خبیث دی سم ګنده جګړالو فسادي انسان دی هغه فسادي عبدالله ابن ابی ابن سلول نبی علیه السلام ته په اول کې دا پته نه وایي دی خبیث دی په اول کې خو د نبی علیه السلام سټیج سیکرټري و زه اکثر وایم د سټیج دا سیکرټري چې دی ملا له دعوت ورکوي دی هم اکثر دروغ وایي قسم دی ځکه هغه د بل مسلک چې کومه دی ملا راغلی او دی ورته شیخ القرآن او شیخ الحدیث په راپاسي دی دروغ وایي دروغ څه کوي دی الد الخصام دی د ده په عقیده کې د سر نه دا نشته قسم دی چې په عقیده کې دا ویل حدیث به ویله چې اوس به یو خبیث راپاسي تقریر به وکړي یو منافق په راپاسي ځکه چې په خپل محفل کې بیا ناسي بیا ورته منافق وایي خو چې کله سټیج ته ودرېږي نو اوس خانه پلانکې صاحب به راپاسي پلانکې صاحب به راپاسي هلکه دروغ مه وایه چېرته شاګرد دی نو خیر دی یا هغه مسلک والی نو خیر دی هغه نظریې والی نو خیر دی هغه بیا وایي خو چې بلې نظریې والا ماله پسې خندا راځي دروغ مه وایه عقیده دې دا نه ده نظریې دا نه ده سټیج سیکرټري اوس څوک عبدالله ابن ابی ابن سلول او د نبي علیه السلام په شان کې به ویله چې دا عظیمه هستي ده دا هاشمي خاندان دی دا ابتداري داري د صفتونه به یې کول هغه تاسو ته الله تعالی مدینې ته راوستلی دی تاسو په دې نه پوهېږئ دا الله قدر تاسو ته درکړی دی په زړه کې څه الد الخصام وروسته یې پته ولګي دا خبیث څوک دی چې هغې ته د ټولو منافقانو په دنیا کې چې څومره منافقان مخکې تېر شوي دي او څومره منافقان د عبدالله ابن ابی نه وروسته راځي د عبدالله ابن ابی په شان منافق پکې نه دی راغلی او په قیامت کې د ټولو کمانډر هغه کمانډر په سټیج باندې نبي علیه السلام صفتونه کوي او نبي علیه السلام وایي دا ښه سړی دی نو دا منافق دومره خطرناک دی چې دومره چرب زبان دی دومره پسته زبان او لهجه نو قرآن ته من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه والد الخصام په هره خبره قسم خوري چې قسم دی د ستا ملګری یم قسم دی ستاسو خیرخوا یم قسم دی داسې په اندرون کې هېڅ هم نه نو پیغمبر ته وایي چې تا خطا کوي خو لیکن دی ښه نه پنځم نمبر فسادي فساد څه کوي عقیده د خلکو ورانوي عمل ورانوي کور ورانوي زه خو اکثر چې چا خواله اوس لاړ شم زه تپوس نه کوم ځکه کله کله ورځ برناقه کېږي موږ کور نه ورانو نه بعضې خلک کور ورانوي خو هغه چې لاړ شي تپوس وکړي
چې هغه زوی دې څنګه دی او بس مور شروع وکړي چا پلار به بیا غلیږي ایستا دې جګړه جوړه شي په کور کې زه تپوس چرته هم نه کوم کوم غرض له تلی مقه غرض هغه ټکی کوم وړاندې تپوس نه کوم چې ښځه دې څنګه ده او خاوند دې څنګه دی او مور دې څنګه ده او نیا دې څنګه ده دې سره مې کار نه ولې جګړه جوړېږي چې خبره کې جو پلار به شروع وکړي زوی به شروع وکړي ګور به شروع وکړي هلکه اوس تا نه کومه غرض تپوس کړی ښه دی جي بس خبره ختمه شوه که نه دی به شروع وکړي دا یې کړي او هغه په تا ډېر خبیث دی او ډېر ګنده دی او ډېر داسې دی او دا یې کړي راسه هلته هغه راپاسې جګړه جوړه شي او چې چا نه تپوس وکړي څنګه یې ایسته به دې خفه کړي یاره بیګا مې ټوله شپه داسې وه او بس تکلیف دی او په دې ځای کې مې درد دی او غریبي ده او محتاجي ده او دا چې لکه الله دې غر که بس دی غلی شه خو وایه الحمدلله ښه یم تا له به څوک څه درکړي ډېر فریاد وکړې څه به وشي ډاکټر ته وایي زه بیمار یم په دې ځای کې مې درد دی انجکشن راته ووایه دوايي راته ولیکه یا چېرته دمګرې له لاړ شي دمکۍ دي یوه ته وایي په دې ځای کې مې درد دی وایي دا راله دم که یا څوک دې علاج له بیجو هغه ته ووایه نو هر چاته فریاد هر چاته فریاد نو دا پنځمه نښه د فسادیان دي کلي ورانوي کورونه ورانوي دا عادت دی وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سورة بقرة آیت نمبر 205 کې الله فرمایي چې کله اقتدار ورته حاصل شي د فساد کې اقتدار ورته حاصل شي روغ خلک چې کوم دی ډیوټیان نو باسي او رنځوران پکې داخل کړي ها پاک خلک په جیلونو کې پراته او رنځور چې کوم دی نو هغه د صدر او د وزیر اعظم نه چاپېره ناسي غله چې کوم دی چاپېره ناسي او چې کوم روغ خلک دی هغه غریبانه په جیل کې پراته وي دا فسادیان شو کله چې بهر ته وځي د کور نه نو بیا خامار دی لمبه ده په بازار کې چې کله د ګاډو والا سره جګړه او کله یو غریب وها او بل غریب وها کله یو ته چې کوم تکلیف رسوه دا منافقان دي منافقان انجام پته به دې ولګي زور خو دې دغه چې بس بیا چې کله لږ زورور در باندې پېښ شي نو بیا د اوسه جواب ورته نه شي کولی هغه زړه خبره وه که نه هغه نسواري دله چې کومه دی هغه شاه جهان نواب ته خلک وایي شاه جهان نواب مخکې ته زما نیکه دا کړي هېڅ هم نه دي کړي مړه څه کړي دي شاه جهان مخکې ته یو ټک نه شو کولی څه کړي دي نو هغه په کور کې جګړې کولې وایي نسوار پې غالب شوي دي نسوار رشته نه دا نسواریان لکه تاسو باندې نسوار غالب کېږي نو بیا پرېږدی ولې نه نو هغه راوستی دی د سهار نه کېنولی دی روژې ماته کړې ډوډۍ خوړلې نه کنځلي وکړې نه جګړه وکړه هغه ورته نسواري چې که بیا دې په کور کې جګړه کړو یا دې کنځلې کړو نو خیر به دې نه وي دقه حل دی د نامسیر د خوړ لپاره چې کوم ټول سم زمري یې او چې ښکته لاړ شي بیا ټک خلک نه غریب ته چې کوم دی زمری یې او چې ستا نه لږ در پاسه وکړه بیا ګیدړې یې لکه نو بیا خو زمری شه ځان خو پې مړ که ایسته که نه که ایست نه شي کولی نو ځان خو پې مړ که نو عجیبه خبره ده چې غریب ته زمری او چې لږ در باندې راوچت شو چې بس بیا ګیدړې دا خو منافقانه صفت دی وإذا تولى سعى في الأرض فسادي دی کله په یو ګزار کوي کله په بل ګزار کوي ما دا مکروه چا ویل چې په دې بازار کې وایي چا د ګاډي نه چې کومه دی چا هوایي ترمال د پلانکي د ګاډي نه دی وباسي چې دا خوله وله ماته کړي او هغه غریب بس عاجزه غوندې وجو ځکه پې ورغلی دا سم سړي د ګاډي نه چې کومه دی هوا وباسي یا د را خوله چې کومه دی بیا ورانه پرته یو که نه خو د سم سړي دغه نه په هغې ګزار نه کوي زړه خبره وکړه پیري د انسان سره یارانه وکړه یو چې د قصابي والی و دا سره چاړه وه یو چې انسان یې والی انسان پسې راغلی چې دلته به زما په کوم وخت کې په کار راځي نو هغه ورته چې ښه څه چل دی چې په دې بازار کې چې کوم دی یو قصابي والی وایي کم یو دی ویل هغه په تخت چې ناست ور منډه کړې خوا د ټماټر والی هغې د مرۍ نه نیولی الله دې غر کړی ټماټر والی نه په دې تخت چې دا ناست دی او دا چاړه چې ورسره په اینو باندې سره ده نه ور تړون دی ته نه چې ور چاړه ورسره نه ده بیا موږ پکې دغه ګورو تړون دی نه چاړه ورسره ده شپږم نمبر د منافقانو باهمي مشابهت ورته وایي عادات تقریبا یو شان دي هغه زړه خبره ده چې د خپل کلي دله نه پېژنې د بل کلي دله سره بیا یارانئ دا منافقانه نښه ده بس خبرو کې هم تقریبا یو شانتي وي او عاداتو کې هم یو شانتي وي او صفاتو کې هم یو شانتي وي المنافقون والمنافقات بعض من بعض څه به کوي یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف ویقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم سورة توبه آیت نمبر 67 اوم نمبر
د قبول حق نه همیشه بیزاري چې د قرآن فیصله وي د هغې نه بیزاري د قرآن خبره چې اوري په ده باندې بده لګي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا منافق پتې منډې وهي فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم یعنی قرآن او د حق نه بیزاره کله قرآن واوري که نه تاسو به ورته چې بیزاره څنګه یي بیزاره دا یي د ټول نه بیزاره غټ سړی خو دا دی چې په دې جنازه کې دا مولې صاحب پاڅېدلی دی که نه او دا خلک خبرې کوي نو ملا ستا څه کار دی په قلاره ونډګېنې او خو ماړه دي او ډک دي او ښه پوره دي په علم باندې او په عمل باندې او ښه روغ موټ خلک دی او خو ستا خبره سر نه اوري نو ته بیا هم لګې او چتېږې او راغړېږې نو په قلاره کښېنه که نه نو دا چې په دې د علم دا خبره کېږي او د دین دا خبره کېږي او دا بیان کېږي او توجه ته نه کوي دی د حق نه موړ دی موړ د حق نه موړ دی دا منافقانه صفت دی که دی د حق نه موړ نه وی او دی محتاجه وی نو ده به په توجه سره غوږ یې ښودلی وی یو خبره یې واورېدله هم پوره وه په توجه سره غلی به ناست وی او زه خو اکثر ویم د ټول نه قمقل چې د کلي او د علاقې نه پېژني نو چې جنازې ته لاړ شي که نه هلته مولوي صاحب تقریر کې دی به خبرې کوي دا د علاقې د ټول نه بېقوفه انسان دی صرف لکه یې نشته دی ته به شوې چې کله شریف انسان او عقلمند انسان چېرته دا بکواس نه کوي غلی کښېني په توجه سره بل څه خبرې کوي هغه ته یې ورور غلی شه یو څو خبرې واوره او که نه پېژنې نو د لرې نه پېژنې اتم نمبر کفر ته ترجیح ورکړي همیشه د کفر صفت کوي د روس صفت کوي د امریکې صفت کوي د برطانیې صفت کوي د مسلمان صفت یې ونه کو په محفل کې چې کښېني د سود د ثبوت لپاره چې کوم دی نو شروع به وکړي انګریزان به زوتوي انګریزان ټو دی پوینټ خبرې کوي پلانکې ټو دی پوینټ لکه الله دې غر کوي په محفل کې کښېني د الله خبره کوه د رسول خبره کوه د سلفو خبره کوه د خپلو مشرانو کوه د خپلو بهادرانو کوه ستا سره چې څومره بهادران در سره دي دومره د هغوی سره چرته دي ستا سره چې څومره عظیم خلک دی دومره د هغوی سره چرته دي د عظیم خلک خو ټول ستاسو در سره دی نو دی به څه کوي دی به کفر ته ترجیح ورکوي نهم نمبر علامه د منافق دا دی دی به شکوک و شبهات په خپله به کوم ګرفتاري نور خلک هم په دې کې څه کوي په دې کې ګرفتاري اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم زړونه بیماران دي لسم نمبر بې ځایه قسمونه ډېر خوري په ځمکو باندې په جایدادونو باندې په پیسو باندې په روپو باندې او په هره خبره کې بس قسمونه تکیه کلام یې جوړ شوي اتخذوا ایمانهم جنة بس قسم یې یو ډال ګرځولی دی د خلقو د دوکې دپاره یو سم نمبر نښې داره ظاهر کې به ډېر معزز وي ظاهري جسمانی لحاظ سره به ډېر معزز باعزته شریف وي نرم کلام شریف بیان وي لیکن په اندرون کې به څه وي وإذا رأیتم تعجبک اجسامهم وإن یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده یحسبون كل صیحة علیهم وایي چې ورته وګورې که نه نو ته به وایې چې هلکه دا خو ډېر عظیم دی او چې خبرې کوي وایي دا خو ډېر عظیم دی لیکن هغه اندرون کې څه وي ډېر ګنده وي دولسم نمبر دا دی چې د مونځ په تاخیر سره کوي په تاخیر سره همیشه به مونځ چې کوم دی په تاخیر سره کوي ټایم به وتلی او دی به لګیایي دیارلسم نمبر چې خبرې کوي دروغ به وایي چې کوم حدیث مخکې تاسو وایي اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤتمن خانه واذا خاصم فجره دا به عادت جوړ کړی چې کله هم خبره کوي نو بس څه به وایي دروغ به وایي دا عادت دی په موبایل باندې دروغ په لیکلو کې دروغ په بیان کې دروغ حدیث ویل کتاب به لیکلی ټول کې دروغ لیکلي نه دروغ به نه لیکي او څوارلسم نمبر دا دی د حسد نه به ډکي دی به د کینې او د حسد څه وي دی به بغض نه ډک وي د نفرت نه به څه وي دا به ډک وي پنځلسم نمبر دا دی چېرې چېرته معمولي غونې تکلیف راشي د دین په وجه باندې نو به دی به دې ته جوړ نه تکلیف دا دی چېرې د چندې اعلان چا وکړو که نه زړه خفه شي پریشانه شي چې کله د چندې اعلان وکړي که نه د دین دپاره هلکه دا په سوال باندې یاد ساتئ دا سوال نه دی د جماعت دپاره چنده کول د مدرسې دپاره چنده کول د جهاد دپاره چنده کول د ریپایي پنډونو دپاره چنده کول دا سوال نه دی ته به سوال ځان پوهېږه سوال انفرادي سوال شخصي وي دا اجتماعي پند دی دا په هر مسلمان فرض دی خو څه فرض داسې دي چې به خامخا ادا کې د هغې یو نصاب یو څه فرض دی د هغې نصاب نه د دې نصاب نشته دی
دا سوال نه دی چې ته دا سوال دی، دا سوال نه، دا به کې جماعت په جوړې، مدرسه به جوړې، مجاهدین امداد به کې، د رفاهي پنډونو امداد به کې، که د هر تنظیم دی او هغه څه پنډ کړی دی او ځان لی نه خوري، دا وایي تعاون به کې، دې سوال نه وایي، دا پیغمبر کړي، دا صحابهو کړي، تابعینو کړي دي، بلکې دا په هر مذهب کې دي، یهودو کې دي، په عیسایانو کې دي، په هندوانو کې دي، په سیکانو کې دي. دا سیکان چې راځي دلته دی ستا د پاکستان ته او بېشماره سیکان دي، د هغوی سره پیسې هم لري ورسره، خلک سیکان ورله پیسې ورکوي، ستاسو حکومت هم در شوی دی، هغه هم ورله ورکوي، مندرې جوړوي، ګردوارې جوړوي، هغوی له پیسې ورکوي، جومات له نه ورکوي. ته به یې شې جومات پسې خو دا ستاسو اوس پسې د ټي وي او دغه د کیبل هغه ټکس در پسې هم راځي، په جومات کې تاسو ټي وي لګولی دی، دومره د عقل نه خلاص په دنیا کې تاسو لیدلی عام در پسې راځي. نه مدرسې ته چې کومه دی څه شته، مدرسې ته د حکومت اوقافو نه 80,000 روپۍ یو ځل ورکړې وې نو پروس نه بل کاري 3 ځله که 4 ځله اډیټ والا راله، مال خندا پسې لکه ما زوروره مال تا خو چې کومه دی نو 4 ځله تاسو 3 کسان رالی، ویل ما څومره چیم وسکو، مال تاسو خو د 80,000 روپو چی وسکو، او 80,000 روپو پسې ګرځئ او هغه 80 ارب روپۍ چې والي په هغو پسې نه ګرځئ، نه دا هغه خلک دی. بس دوی چې کومه دی نو صرف د ماشو د مچانو تپوس کوي او انسانان مړه کړي د هغې تپوس نه کوي. نو تکالیف شرعیه چې کله راشي بیمار شي بس بیا دی شکایتونه کوي. او بل دا چې د چا پرده پوشي شخصي لحاظ سره په چا باندې څه مسلې څه ګناه وغیره شخصي، نو دی پرده پوشي دا پرده ماتوي، کوشش یې دا وي په هغه ځای کې خبرې کوي، په هغه ځای کې خبرې کوي، دا یې نښه شوه. د دې وجې نه دا مختلف علامات علامه ابن قیم نقل کړي دي. مونږ چې ځان وګورو نو غالبا خفه کېږئ مه، خو په مونږ کې به خامخا 2 3 4 5 خامخا وي، دا رضانې ایستل پکار دي او خالص ایماندار جوړېدل پکار دي. ګناهګار ځان نه دی او منافق ځان نه دی. وره ګناهګار چې کومه دی نو هغه الله تعالی معاف کوي، خو منافق نه معاف کوي. کله چې د یو ګناه عادت جوړ شي دې ته منافقت وایي، او کله چې یو ګناه باندې سړی ستومان او خپیمانه شي توبه وباسي دې ته ګناه وایي. اوس ګورو مونږ چې ګناه مونږ عادت جوړ کړی دی او که نه تشه ګناه ده، که فرض که ګناه مونږ عادت جوړ کړی نو ګوره ډېر خطرناک خبره ده، د دې معافي به ډېره مشکله وي، دا د مرګه پورې الله تعالی به توفیق نه ورکوي. چېرې دې څه شي دې ته توفیق میلاو شي د توبې، الله تعالی دې مونږ د منافقت د دایرې نه بچ کړي، الله دې مونږ خالص ایماندار جوړ کړي.